أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق دا مدنی صورت تے مخی صورت سره ربط و مناسبت دارے چې مخکنی صورت کې دو خدو سره د دشمنی بعضی اقسام دا بیان شو، بعضی صورتونه بیان شو. اوس په دې صورت کې د ښځې نه د جدایۍ طریقه دا ذکر کوي چې دا طلاق دی. دویم ربط دا دی مخکنی صورت کې حکم و چې تاسو تقوا اختیار کې. اوس په دې صورت کې د تقوا فعل ذکر کیږي او د صورت چې کومه دعوه دا او مرکزی مضمون دی هغه د حدود شرعیو د رعایت خیال ساتل دي. په دې باندې الله تعالی حکم کړی دی خاص کر د طلاق په معامله کې. د صورت دومره صورت الطلاق ته ځکه کې د طلاق اهم مسائل لا بیانېږي او د صورت بل نوم دی سورۃ النساء القصرا، یعنی سورۃ النساء وړوکی صورت. یو سورۃ النساء کبرا دی او یو قصرا یعنی وړوکی صورت. دی صورت کې چونکې د طلاق مسله بیانېږي دی وجه د صورت نوم سورۃ الطلاق هم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، اذا طلقتم النساء، یا ایها النبی قل للمؤمنین، دا دې تقدیری عبارت ته ته مؤمنانو ته وایا اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ورکوي زنانو ته، طلاق ورکول غواړي زنانو ته، فطلقوهن لعدتهن، پس طلاق ورکړي دي ته لعدتهن مخکې د زمانې د عدتنا، واحصوا العده او پروش ماره مده د عدتو، واتقوا الله ربکم، او یریږه د الله تعالی نه چې رب ستاسو دی. الله تعالی فرمایي چې کله یو مؤمن مسلمان ښځې د طلاق ورکولو ارادو کې نو دا طلاق د عدت د زمانې نه مخکې ورکول پکار دي. ګوره په هر مذهب خو دا مذهب باطل دی که دا مذهب صحیح دی. د ښځې خاوند د جدایۍ یو خاص طریقه شته دی. مفسرینو ذکر کړي دی که یهودي دی که عیسائی دی که هندو دی، د دې د مذهب خپل رسومات دي، خپلې طریقې دي چې ښځه خاوند په کومې طریقې سره جدا کېږي. خو دغه یهودي او دغه عیسائی او دغه هندو د خپل مذهب انتهایی تابعداري کوي. نو خپله ښځه چې کله ځان نه جدا کېږي نو په هغه طریقې سره د هغې مخالفت نه کوي. واحد دهریان چې دي، دهریان چې دي د دې لپاره ورسره نظام نشته، بس هغې لکه د زناورو په شان خپل شهوت پوره کوي او بیا ښځه پرېږدي. اسلام موږ تاسو له یو ښه تعلیم راکړی دی چې کله د ښځې خاوند اختلاف راغی، اختلاف دومره حد ته ورسېدو چې طلاق طرف ته مسله جوړه شوه، خو بیا ګورئ حتی الامکان طلاق ورکول نه دي پکارو. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو تزوجوا ولا تطلقوا، نکاح کوي او طلاقونه ګورئ مور کوي. ولی فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، د طلاق د وجې نه د الله تعالی عرش ګورئ خوځېږي. او فقها فرمایي چې طلاق ابغض المباحات دی، په جایزو شیزونو کې د ټولو نه مبغوض ترین شی دا طلاق ورکول دي. حتی الامکان د طلاق نه ځان ساتل پکار دي، خبر پروغه باندې او په ګزاره باندې حل کول پکار دي. خو بالفرض خبره نه حل کېده، مخکې تاسو تفصیل بیان شوی چې د طلاق ورکولو کومه طریقه ده. اول د ښځې خاوند اختلاف جوړ شو نو اول په خبره باندې ترغیب باندې د ښځه پوهېږي، خو ترغیب باندې کار نه کړي نو بسترې د جدا کی
کو بستر باندې کار نه کړو کو دې مکمل جدا کی یو سوره دې بار شي کو بری باندې کار نه کړو جرګه دې کینی کو بجرګه باندې فیصله حل نشو بیا دغه نه بعد اخیری حل بیا طلاق ته ونن سبب افسوس په نس خبره باندې خلک طلاق ور کوي خبره نه او ګناه په خپل باندې د کړی دا مجرم دی ګناګار دی ظالم دی هغه د خزینه زورو باسي تا کو مثلا دا چاکار نه کړی یا تا چا زیاتې کړی دا خو ستاسو دغه معاملې ده کنه ستاسو خدای بدی کې څه کړی ته معاشره به خدای طلاق ورکې دا اسلام دې تعلیم درکې نو کله چې طلاق ورکې بیا په مولانو پسې ګرځي یره استاد په شوی نه ما اجو غوسه ما طلاق خو په خوشاله نه ورکې په غوسه کې ورکې کنه ما دې اوس مسله بیان کا نو دا څه مثال لك احتیاط پکاري حتی الامکان طلاق ورکول نه دی پکارو کو بالکل مسله بغیر طلاق حل کېدنه د مجبورې حالت نه بیا طلاق ورکول شي بیا به طلاق څنګه ورکې دا چې پتا ته یو ټالی طلاق ته او تا د سمندر د شګو عمر طلاق ته تا د اسمان د ستورو عمر طلاق ته بیا ول چل نه ورځي داسې نه ګوره حدیث کې نبی اسلام فرمایلی چې تاسو کله طلاق ورکوي نو ول یو طلاق ورکې طلاق اقسام علماء ذکر کړی دي یو طلاق ولا ورکا نو کېږي چې د یو طلاق د وجه راخه د پوه شي چې مړه د خاوند طلاق راکو مسله ور سنجیده ده نو بری کې میاشو یو نیمه دوه تیر شي نو کېږي چې د خپل ګناه د عمر چې ګناه ما کړل زه مجرم یم خاوند نو ما پیو غواړي چې اندره برابر راس نه کومه تو رجوع کا کله چې خاوند یو طلاق ورکړي نو دې په اسانه باندې رجوع کول شي د خپل خزه دوباره باندې کاګه باندې کېدی شي ولکه دا درې او سلور او لسو زر طلاق ورکړي نه بیا خبره حتمه نه بیا خبره نه حل کیږي اكو بیا دی چې بل ځا بس لړشه مال باغه مسله حل کیږي په نسبت باندې درې یو دي دا غره مسله غلطه خبره ده باقي ان شاء الله زو وضاحت کومه درې طلاق ور بل اتفاق په سلور مذهب باندې درې دي ما سوا د شیعاګانو نه او د غیر مقلدونو کم چې د اهل الحديث وي د دې په نسبت باندې درې یو نور بل اتفاق بسلو مذهب باندې ګوري درې دي بالکل به دې گنجائش نشته نو کوڅوک هغه پسې نه مذهب و طلاق خاله بساتی پس نه کوم طلاق کیږي د قران کریم د صریح آیات د حدیث مخالفت ته بهرحال یو طلاق دی ورکی د کلیش په دې سره خزه زور والی خزه سم شي کو بیا مثلا نو کال پس او د کال پس او درې کال پس بیا مسله جوړ شو بل طلاق بیا ورکی بیا به خزه یو قسم زور والی چې غوري مسله زما سنجیده ده ما بیا خاوند طلاق راکو بیا به خاوند سره یو قسم غم پیدا چې ګورې طلاق ورکوما دې به ګورې خزه ما لاس مکمل وزي او خیر سره غم پیدا شي نو کېږي چې دې قرآن بیا باندې شي کو بل فرد د دې نه بعد بیا حل نه بیا دریم طلاق ورکا وګورې درې طلاق په یو ځای باندې ورکول د فقهاو ناجایز او حرام ویلي ټیک ته طلاق واقع کیږي په واقع کېدو کې اختلاف نشته بالکل واقع کیږي ولیکن دا طریقه غلطه ده دیو جنا فقهاو د طلاق اقسام بیان کړي یو طلاق حسن طلاق احسن دی چې د ټولو نه بهترین او ښه صورت دی دویم طلاق حسن دی چې هغه دی لکم دی دریم طلاق بدعي دی چې ته بدعت طلاق ویل کیږي طلاق احسن دا دی چې یو کس خځې له طلاق ورکړي چې دا وایي د پاکۍ په حالت کې ورکړي چې د خځې بیماری نه او دې په دغه پاکۍ کې د خځې سره ملو شوی هم نه دی ول طلاق ورکړي نو بیا دې نه بعد دا خځې باندې درې بیماری رااله نو بد بیمارو نه بعد دا خځې دې نه وس جدا شو کو رجوع کوي نو رجوع کولی شي کو رجوع نه کوي بعد خځې دې نه جدا شو خځې بل خاوند سره نکاح کولی شي دا ټول نه بهترین او ښه صورت ده دویم صورت دا چې په هر توهر کې یو طلاق ورکړي یو بیماری کې یو طلاق ورکو پاکۍ کې بیماری رااله بیا پاکي رااله بل پاکۍ کې بل طلاق ورکړي بیا بیماری رااله بیا بل پاکي رااله بل پاکۍ بیا بل طلاق ورکړي دې ته طلاق حسن ویل کېږي دا بهتر صورت ده دریم طلاق بدعي ده طلاق بدعي ته ویل کېږي چې دې په کومه پاکۍ کې طلاق ورکړي بلې پاکۍ کې اوسې دې ملو شوی د جماع کړي دا نو طلاق هو واقعي لیکن دا طلاق بدعي ده یا دې په بیماری کې طلاق ورکړي یا دې درې طلاق په یو ځای باندې ورکړي دې ته طلاق بدعي ویل شي دی وجنا عمر رضی الله عنه دا غزو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما خدای طلاق ورکړ په بیماری کې خبر شو وته رجوع وتاوکا بیا ول په پاکۍ کې بل طلاق ورکړي رجوع یو کړه بیا دا غنمت په پاکۍ کې بیا بل طلاق ورکړو نو بیماری دوران کې طلاق ورکول نه بکار او یا درې طلاق په ځای باندې ورکولو
نری پکار دا طلاق بهترین صورت دار چې سړی په پاکه کې طلاق ورکی او یو طلاق ورکی خو یو کس درې طلاق په یو ځای باندې ورکړلو درې طلاقه نو ګوره دا بل اتفاق درې دي دې ګوره دا امامانو اختلاف نشته لري سلور امامان چې کوم مشهور دي د چا چې فقه مدون دي هغه وایي چې درې دي درو دا غي یو نه وي ما سیواري شیګانو نه وره هلي دي سنا چې هغه درو دا یو وي نو کو څوک بای پسې بیا ګرځي چې موږ مسله حل کې موږ خبره سم کې نو ګوره دې با طلاق خاص ساتي حرام کې او طلاق کیږي د قران کریم صریح آیات ته فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح کله چې دریم طلاق دی ورکو نو بیا هیڅ چره داخله د خاوند لپاره ګور جایز نه ده تر څو چې د خځې د بل خاوند سره نکاح نه کړي او بیا ولا خپل خوشاله باندې طلاق نه ورکړي او کله چې داغه عدت تیر شي بیا داغه نه بل سره دین نکاح کولی شي دا به څوک کوي چې خځه ته طلاق کړه بل چا باندې نکاح واغستا بیا طلاق ورکړي یا بنه ورکړي کو بل فرض اول طلاق ورکو خپل عدت تیر کړ بیا داغه بس تر بعد داخله حلال ده خدای صورت ډیر کم جوړیږي لہذا طلاق مسائل کو ډیر لوی احتیاط پکار دی دلته الله فرمایي فطلقوهن لعدتهن تاسو د عدت د زمانه نه محکمه کې طلاق ورکې مطلب کله چې دی هغه د پاکه حالت نه پاکه کې طلاق ورکې دغه بسې بیماری راځي د بیماری باندې خپل ټیم نه لشماري اوس عدت د دې څنګه لري ودا ان شاء الله مخکې تفصیلی بحث روان دی بل آیات نمبر 3 کې چې د زنانه عدت په کومه طریقې سره دا شمارل کېږي واحصل العده وشمار مدا د عدته واتقوا الله ربكم او یې د الله تعالی چې رب تاسو دی یعنی په دې معاملې کې ګوري گزاره پکار ده د الله نه یې پکار ده لا تخرجوهن من بيوتهن مو باس دې لرا د خپل کورونو نه ولا يخرجن ان دي اوزي الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر دا چې دې راتلو کې ښکارا بدکارې تا معنی دا چې دوران عدتو دا زنانا دا به د خاوند په کور کې کله یو ښځه خاوند وفات شوی دی هم به دا د خاوند په کور کې که یو ښځې ته طلاق ملو شوی دی نو دا ښځه به عدتو د دې خاوند په کور کې تېروي که یو طلاق دی که دوه طلاق دی که درې طلاق دی که هر څومره دي د دې خرچه دا په خاوند باندې لازمه ده تر څو چې دا عدت د دې نه دی ختم شوی خاوند به ول خرچه ورکوي بعضې کسان هغوی ته طلاق مسایل راشي نو بیا خپل لور خپل کور ته راولي په دې زنانه باندې عدت هلته کې لازم دی او که داسې صورت ته چې مثلا هلته کې د دې د استوګنې سره ترتیب نه جوړېږي داسې جګړه شوې ده داسې اختلاف جوړ شوی چې پکې خبره مرګ ته جوړېږي نو بیا به دغه صورت کې گنجایش شته چې دا ښځه بیا د پلار کره یا د رور کره یا د خور کره بیا مثلا خپل عدت وغیره تیر کړي خو بهتر صورت هغه چې خپل خاوند سره په هغه کور کې دا عدت تیر کړي کو مثلا درې طلاق ملو شي بیا خاوند بالکل ته نږدې کېږي نه یا کو مثلا خاوند د رجوع کولو اراده نه کوي بیا ته هم نه نږدې کېږي چې رجوع کوه نو دا ښځه به د خاوند په کور کې عدت تیروي الا ان یاتین بفاحشه مبینه مگر په دې راتلو کړو ښکاره بدکارۍ ته مطلب دا دی چې دا زنانه دې چې دغه دوران کې زنا وکړه او په دې باندې سزا ثابته شوه دا به سزا به د کوره بار کېږي بیا حاکم به دې سزا ورکړي جلاد به سزا ورکړي یا مثلا دا انتهایی بد زبانه ده په کور کې دې سره نورم اختلافات او مسایل سیوا کېږي نو بیا د دغه کوره روزي او بل کور کې دا عدت تیر کړي وتلك حدود الله او دا پولی د الله تعالی دی ومن يتعد حدود الله او چا چې تجاوز وکړو د الله تعالی د پولونه فقد ظلم نفسه په تحقیق سره د ظلم وکړو په خپل ځان باندې تعالی تعالی یو پوله مقرر کړی دا تعالی تعالی یو خط هولې دی نو ته به دا هم د غوړي اخوا کېږي نه لا تدري تا د پدې نشته لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید چې الله تعالی پیدا کی پس د دینه سبل خبره کی دې چې تعالی الله تعالی د دې خزنه بعد بل خزه درکی که مثلا ستا مسله سنجیده وا مسله طلاق نه بغیر نه حل کړه تا ول طلاق ورکو نو کی دې چې تعالی الله دینه بعد خو خزه درکی ستا برای سره وخت تیریږي اشاره دې خبره ده کو مثلا یو خاون خزه طلاق ورکړي دی او دا خاوند پس مجبورې باندې پس عذر باندې ورکړل شوی دی خاوند خپل خزه په اوس خبره ګناه د خزه وا مجرم باندې کې خزه وا خاوند ور طلاق ورکړي دی نو کې دې الله ولا خپل خزه ورکی نیک سیرت ورکی پاک دامن ولا الله ورکی دې سبا در وخت بیانون خپل تیریږي په دې بل آیات کې
حکم د رجوع او د عدم رجوع کله چې یو کس یو طلاق ورکو یا دوه ورکړلو نو دی به رجوع څنګه کوي د رجوع طریقه بیانې فاذا بلغنا اجلهن هر کله چې دی نږدې شي نیټه د عدت ته فامسكوهن بمعروف نو ایثار کې دی لرا په خې طریقې سره مطلب رجوع ته وکي او فارقوهن بمعروف یا جدا کې دی لرا په خې طریقې سره واشهدوا ذوي عدل منکم او گواهان اوساته ذوي عدل منکم دو عادلان استاسو د خاندان واقيموا الشهاده لله او پوره د کی گواہی د الله لپاره ذالکم یوعظ به دا حکم دا وعد در کړي شي بل سره من ها چا دا کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې وی ایمان ورونکي په الله تعالی باندې پر د آخرت باندې ومن يتق الله يجعل له مخرجا او چا چې یره کړ د الله تعالی نه او بغردي الله تعالی د در لپاره مخرجا طریقہ د نجات د تکالیفنا یو کس طلاق ورکړي دی یو طلاق ورکړي دی یا دوه ورکړي دي دی وځي په خپل طلاق باندې اوس پیمانه ما یره پوه شوی نه غلطی را نشوي دا یا غلطی مثلا زما وا یا غلطی له خصبه هو لیکن زه په خپل طلاق باندې خپېما زه رجوع کول غواړم نو ګوره دا خبر یارو ساته کله چې یو طلاق ورکړل شوی دی یو او یا دوه ورکړل شوی دي نو په دې دوه صورتونو کې د رجوع گنجائش شته رجوع کول شي او کله چې درې ورکړل بیا ګوره خبره ختمه ده بیا ګوره په اس قانون باندې رجوع موجو نشي کېږي تاسو مخکې ما تفصیل بیان کو یو طلاق دی ورکړی مثلا په پاکه کې طلاق ورکړی دی او د زنانه بیماری شروع شوه کو درې میاشتې مطلب درې بیماری باندې باندې راغلې نو دا زنانه وستا د نکاح نه آزاد شوه وتا ته دوه اختیار دي کو د عدت دوران کې رجوع کې مطلب د دې درې بیماری پوره شوې نه دي ته مېز کې رجوع کول غواړي رجوع کول شي خو چې کله دا ته طلاق رجعي ورکړی دی طلاق رجعي نو بیا ته بغیر د نکاح نه دې ته رجوع کول شي مطلب خبره دی وکړي یا انسان خپل ضرورت پوره کړي نو بلې سره بس رجوع وشوه او که مثلا دا طلاق باین ورکړی دی یا د غدري بیماری باندې باندې تیر شوي د زنانه عدت ختم شي طلاق دی ورکړو ټیک ته عدت د ختم شو ته زه رجوع کوم نو بیا به د رجوع طریقه دی چې بیا به ته استاد راولې طالب نوې نکاح وتړي نوې مهر به مقرره لو منی محرم پتا باندې لازم دی تولاد و تولید اصل کتاب مقرر کړ ابم ورکه دوباره چې کله ته نکاح تړې تجدید نکاح ته ویل کیږي نو پدې کې وته نه مهر مقرر دی ابي استا 1000 مقرر دی نو منی مهر د منی لازم دی جو د منی لازم شو مثلا باندې پوښوي او کله چې دا طلاق رجعي دی نو په طلاق رجعي کې ته په عدت دوران کې رجوع کول شي کو طلاق باین دی بیا به ته مها نکاح تړي یا کو مثلا د درې بیماری باندې باندې تیر شي اگر یو طلاق تی ورکړی دی نو درې بیمارونو بعد رجوع کول غواړي بیا به ته نکاح تړي یو طلاق تی ورکړی دی د زنانه بیماری به تیر شي د زنانه مکمل آزاد شوه اوس کو دا زنانه ته رجوع نه کې بالکل بل چا سره نکاح کولی شي اگر چې دا یو طلاق ورکړی دی ګوره درې طلاق ګوره لازمي نه ته به بدرو باندې خبره ختمه په یو طلاق باندې خبره ختمې شي دا یو طلاق ورکړی دی رجوع نه کې بالکل مکوا دک خد ډبل خامس سره نکاح کولی شي اكو مثلا انا پلان کړه ناشته یو کال ناشته دوه کال ناشته درې ته یې زو رجوع کوم خپایما نه ما نه غلطي شوی دا بالکل رجوع کول شي تا دوه طلاق ورکړي دي دا خد ته نه د پلان کړه خپه ناشته یو کال دوه کال پنځه کال لس کال تو لس کال پس رجوع کې بالکل کول شي خو چې کله درې د خبره غوړي ختمه را نو ګوره پر یو طلاق سونه فائدہ را کیږي یو کال پس رجوع کې توخ پیمانه شي یا خد پیمانه شي کیږي دوه کال پس رجوع کیږي لس کال پس رجوع کې ادم اولی سه یو کیسه کولې یو خځه خاون چې طلاق ورکړو په بوډاوالي کې بالکل لا خځه خاون بالکل سپینګری شي خځه سپین سره وا خاون سپینګری و په اخر کې یو بل رجوع کړ شي پندیش دې کال بس رجوع کړی را طلاق چې نه یو یا دوه ورکړو نو کېږي اخر کې بیا دې رجوع کیو ولتا په بهر حال په یو طلاق یا په دوه کې دا فائدہ شته دي اګه نه درې دور کې بیا خبره ختمه را بیا فرمایي چې کو مثلا ته رجوع نه کې خځه دا خپل نکاح نه ختمه بخیر طریقې سره دا چې تا طلاق عمر کړی بیا واټ ټکول پکې مو کې د کونه په بيزده باندې وشړي نه داسې منکه بخیر طریقې سره دا ته ځان جوړا کا او فارقوهن بمعروف یا بخیر طریقې سره جدا کا یا بخیر طریقې سره ځان سره اوساته چې او رجوع کومه زمانه غلطي شوی را تاسو دوه اختیار شته بیا یو کار وکړي کله چې دا طلاق ورکړی دی او ته رجوع نه کې نو په دې معنی ته دوه غواهان قائم کا چې ما د دوه غواهان په موجودګۍ کې د خځې طلاق ورکړی دی یا مثلا شتامو لیکا یا کو مثلا ته رجوع کې نو دوه غواهان قائم کا
چې د ښځې له ما طلاق ورکړی یو څو یو میاشت مخکې یا 2 میاشتې مخکې اوس رجوع کول غواړم نو ستاسو په موجودګۍ کې زه خپلې ښځې ته رجوع کوم 2 ګواهان قایم کا دې کې به فایدې سي کو ستا بیا د ښځې سره اختلاف راغی کال پس او 2 کال پس تاسو خپل لیکل موجود به ما خو رجوع کړی دا یا ما خو تعالی طلاق درکړو ما سره دا لیکل شته ما سره دا 2 ګواهان شته نو بیا به تاسو اختلاف مخکې نه پیدا کیږي دیو جن لیکل یا ګواهان دا خبره ده وبصي فرمای چې ومن يتق الله يجعل له مخرجا کم کچ د الله تعالی نه یې اختیار کړه ان د طلاق په معاملې کې د الله نه ویریدو یا د رجوع په معاملې کې د الله نه ویریدو نه الله بدله بهترین طریقه د نجات ورکی ويرزقه د لبرزق ورکی من حيث لا غدينا لا يحتسب چې د بګمان هم نه ومن يتوکل على الله چاچ توکل کو په الله باندې يجعل له مخرج فهو حسبه د الله تعالی کافی دی لپاره ان الله یقینا الله جل شانه بالغ امره پورا کول کې د خپل کار لرا قد جعل الله لكل شيء قدرا په تحقیق سره جوړ کړی دی الله تعالی د هر شي د لپاره قدرا یو اندازه د الله سره هر شي په یو خاص اندازه باندې دی معنی ګوره دا چې کوم کس د الله تعالی نه یې اختیار کړه نه الله بدل به انتها رزق ورکی چې دا هغه رزق با چې د په سوهم ګمانوم نه الله بدل الله سره رزق ورکی او دا تقوا فائدہ ده یو کس چې کوم دی تقوا اختیاري دغه پړه کې د الله تعالی یره ده د الله تعالی خوب کې موجود الله بدل رزق ورکي ایو حدیث کې راغلی دی کوم کچ استغفار په باندې سره وي فجب باندې استغفار وي پړه کې دی بخپل ګناهونه باندې پیمانه دی ایو الله تعالی دغه ګناهونه معاف کوي او دله الله تعالی له فراخ رزق ورکي چې د ګمانوم نه کله نه کله یو کس وهم ګمانوم نه الله ولا ناصاب رزق ورکي پیسې مثلا ناصاب راغلي خوراک ناصاب راغلي بل شي زراعت ضرورت پوره شو ګور رزق ور صرف خوراک ته نه وي ها زموږ سوچ دا چې رزق صرف خوراک ته وي ډوډۍ به خورا دا رزق ته نه رزق ویل کېږي د ژوند سہولیاتو تر چې الله تعالی ژوند کم سہولت درکو دا رزق ته کو د پیسو په شکل کې ده کو د خوراک په شکل کې ده کو د کور په شکل کې ده کو د ګاډي په شکل کې ده دا رزق ته نو تعالی الله تعالی فراخ رزق درکې دا تقوا فائدہ ده لهدا ټول بهترین دولت دا ګوره تقوا ده ان شاء الله موږ تقوا اختیار کو او د خپل بیان سره ان شاء الله موږ تقوا ول سبب دا اختیار کو ترجمه ته بیا وګوره بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي نبي السلام ويا مؤمنان تا إذا طلقتم النساء كلا جتاسو طلاق ورکول غواړي خپل بیبيانو ته فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکې دي ته مخکې د زمانه د عدتنا واحصل عده او شمار مدد عدته واتقوا الله ربكم ويرګ د الله تعالی نه چې رب تاسو دې لا تخرجوهن موبا سيدي لرا من بيوتهن نکورون داغینا ولا يخرجن ندوزدي الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر دا چې دې راتلو کې به حیا ښکارتا وتلك حدود الله او دا پولی د الله تعالی دی ومن يتعد حدود الله او چا چې تجاوز کو د الله تعالی د پولونه فقد ظلم نفسه په تحقیق سره د ظلم کو بخپل ځان باندې لا تدري تا د بدنشتا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا کیدیش الله تعالی شاید الله تعالی پیدا کړي رسول دینا سبل خبره فاذا بلغنا اجلهن هر کله چې دی ندشي نیټه د عدت فامسكوهن نسار کې دی لرا بمعروف بخیر طریقې سره او فارقوهن بمعروف یا جدا کې دی لرا بخیر طریقې سره واشهروا او غوان قائم کې ذوای عدل منکم دعا عادلان استاسنا واقيموا الشهاده لله او پورا کې گواہی خاص د الله لپاره ذالکم یوعظ به دا واس کې دي چې بری سره من ها چا دا کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې وی ایمان دورون کې په الله تعالی باندې پر د آخرت باندې ومن يتق الله او چا چې یره کړ د الله تعالی نه یجعل له مخرجا او وګرځي د لپاره طریقه د نجات د تکالیفنا ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق ورکړي د لرا دا غزینا چې د ګمان بم نوي ومن يتوکل على الله او چا چې توکل کو په الله باندې فهو حسب د الله تعالی کافی دی لپاره ان الله یقینا الله جل شانه بالغ امری پورا کون کې کار خپل لرا قد جعل الله په تحقیق سره جوړ کړی دی الله تعالی لكل شيء د ارشد لپاره قدر یو خاص اندازه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين